نمونږ چې د رمضان میاشت شروع شي نه په کم جمعات کې په لنډو کې چې لنډې کېږي په لنډو کې لنډې خو ټول کې بوګدوی سمې خو په دې لنډو کې به دا لنډې څوک کوي دا داسې قرآن به څوک وایي چې زه پرې نه پوهېږم دا داسې تراویح به کم امام کوي چې سبحان ربی الاعلی پکې نه وي دا داسې تراویح به کم امام کوي چې سبحانک اللهم پکې نه وي چې په دقې پسې ودرېږم چې زر کور ته راځم. او شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی وی چې د رمضان المبارک میاشت پرال زم لږه مشوره ورته وکړئ مشوره دې میاشت ته مشوره وکړئ مشوره کور کې بچي کېنوئ زنانه کېنوئ وای مشوره کوو یو داسې میاشت را روانه ده چې نوم ورله الله یخی دی د نورو له عربو نومونه یخی دي او شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې د هغې نوم الله منتخب کړی دی د قرآن یو میاشت را روانه ده مشوره نه کو مورې خورې لورې رورې پلاره یو مشوره نه کو ټول کال د قرآن نه لرې پاتې شوي یو مشوره نه کو ولې نه څه مشوره کو داسې مشوره به کوو که نه چې د رمضان المبارک میاشت شروع شي چې 24 ګنټو کې زمونږ په کور کې خامخا یو تن د قرآن تلاوت کوي چې دا به نه خالی کو نمبر به جوړ کو نمبر شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی وایي چې د رمضان المبارک میاشت په شوله زمونږ د کور زنانه و قربان به پېشمنې تیارو به روجمات تیارو د کور د کار سره سره به 1514 سپارې د ورځې د قرآن کریم تلاوت کو هر ورځ زمونږ د کور زنانه و سم خیال دی چې یو زنانه روجمات ماښام تیاری پخلی کوي او دې د ورځې 10 سپارې قرآن لوستی الله اکبر دا پېشمنې تیاری او 10 سپارې قرآن لوستی چې د رمضان په خوند پوه شئ دا د قرآن میاشت ده چې تراویح ختم شي مولوي صاحب ته قاري صاحب ودرېږه مړه اسې قرآن وایه مونږ به اورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان تلاوت اواز یې دا اواز د چا دی وی دا د ابو موسی اشعري دی د ډېر خوږ اواز ډېر خوږ ډېر خوند کوي نو چې ښکلی خوږ اواز او یو مجود قاري وي او سړی پسې قرآن شاته ولاړي او قرآن اوري چې تاسو ته زمانه را یاد شي تاسو ته لږ وخت را یاد شي چې لږ په مزه د رمضان پوه شئ چې رمضان څه ته وایي رمضان د څه میاشت ده قرآن او رمضان دا به زه په قرآن کې تیروم نبی علیہ السلام چې تلاوت اورېد غوږ یې ورته کې خود لار کې ورته ولاړ ابو موسی اشعري قرآن وی او نبی علیہ السلام لار کې ولاړ بیا ورته جماعت کې وی ابو موسی اشعري ما ستا تلاوت اورېدو تا زما تلاوت اورېد علی قلبک دا قرآن خو ستا په زړه راغلی و ستا په زړه نازل شوی دی تا زما تلاوت ته غوږ ایښی او ابو موسی اشعری تا ډیر ښکلی قرآن وی زه ورته لار کې ولاړم وی د الله حبیبه که ما ته پته وی چې ته زما تلاوت اورې تا غوږ ایښی دی ما به نورم دا آواز ښایسته کړی و ما به نورم ویلي چې امام الانبیا زما قرآن اوري ما به تلاوت نور ښایسته کړی خو ما ته پته نه وه چې ته زما قرآن اوري چې دا علما په سیدیسی په صف کې ولاړي او مخې ته یو قاري صاحب مخکې کړی قاري صاحب قرآن لولا ځوانانو ټوپۍ په سر کړي او ولاړ یې قرآن اورئ قرآن کورونو کې مشوره وکئ وایي دا میاشت په قرآن کې تیرو قاسم نانوتي رحمت الله علیه حج لویتلو نو په لاره باندې روان سفر هم کو نو د رمضان میاشت راله نو مونږ وی چې په ټول جماعت کې د قرآن حافظ نو د ختم به سی چل کو تراو کې خو نبی علیہ السلام قرآن به اورو سی چل بکو وی ټول جماعت کې د قرآن حافظ نو قاسم نانوتي رحمت الله علیه خپو وی شورو می وکړله د ورځې کې ناستم قرآن به می یادو د ورځې به می یو سپاره یاد کړله
او د شپې به مې په تراو کې واوروله 13 ورځو کې مې قرآن یاد کو مې په تراو کې قرآن واورو زوام کو ډیر کمزوري نو چې 3 ورځو کې خو ختم کوي کنه لس پاریخ کولې لولې ور ډیوټي راکمې کوي کارونه راکم کوي کارونه راکم وي ډیوټي راکم وي خدا فیسبوک هم بند کوي په دې روزه کې اس بم نه ان شاء الله چې دا هر 3 ورځې پس ته قرآن ختمي هر 3 ورځې پس ناسي قرآن ختمي او دا اختر شپشي او دا اختر سار شي یوم الجائزه نن د انعام ورځ ده عیدګاه ته چې خلق رواني یوم الجائزه ده نن با الله خلق له بدلی ورکی الله اکبر ما هر 3 ورځې پس قرآن ختم کړي ما لس ختمونه د قرآن کړي نن به مال الله بدل راکړي نو تاسو ټول تراویح غرب او درس د دې تراو اجر به ته د الله نه غواړي په سر ټوپۍ نه یو مټي وخلی یو ټوپۍ نه یو ولاړي پته ورتم د لګي چې دا امام سوای د دې تراو اجر به تاسو د الله نه غواړئ د اختر په ورځ تاسو چې زه دا نیت ومې چې دغې تراو اجر خدای دې نکي هسې نه چې دغه منځ درله رد کړي چې ماته دې دغه تراوي اډو قبولي نه دي قبولي چې د رمضان المبارک میاشت په سړي داسې تېره شي قرآن ته لاس کوي قرآن سره مینه لږه شروع کوي قرآن سره لږه مینه شروع کوي الله بدر سره مینه شروع کی کو قرآن سره مینه شروع کړه تاسو قرآن سره مینه کی زدي نوکر پیشه خلکو ته هم قرآن شروع کوي که لږه مو د پس حافظان نشوي نو ماته وایي مونږ د باندې مړه خفه کیږو زواما چې راځو تاسو له یو له دا پګړۍ تړو چې حافظان هم کو مړه اورنګزیب علمگیر دا بادشاہی وقت بچی حفظ کو نزواما دا پاکستان دا خوش قسمتی ډیره ده حرمین زمون قبله ده قبله کعبه ده پکې مسجد نبوی ده حرم شریف ده زمون قبله ده خو چې کله سروے اوشولا نو په حافظانو په تعداد کې پاکستان 1 نمبر راغی اول نمبر چې د ټولو نه زیات حافظان په کال کې چې تیاری هغه پاکستان تیاری او صرف هغه حافظان چې کم د وفاق المدارس سره رجسٹر دی ګوره چې کم رجسٹر نه دی هغه علاوه او په تعلیم کې زموږ ملک سیم نمبر دی پته درشته کې دې شي بده کې ما اول نمبر په تعلیم کې 132 نمبر کې روان یو په تعلیمی اعتبار سره په 132 کې روان یو او د قرآن د حافظانو په اعتبار سره په 1 نمبر روان یو الحمدلله دا د دې فقیرانو ملنګانو خدمت ته دوی خدمت ته سلام په دې بے سرو سامانه کې چې 1 روپۍ تعاون د حکومت د مدارس سره نشته یو اتانیز دا ستو د بل او د بل ضرور پیسې دی او داسې حافظان په دې علماو تیار کړ په دې شکر وباسئ په دې د الله شکر ادا کوئ چې زموږ ملک په حافظانو کې 1 نمبر دی الحمدلله